آیت نمبر 72 صفحہ 504 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ويل ساحرانو لن نؤثرك اسكلام ترجين دركوتاتا على ما هغسا جاءنا جراغل دي مكتا من البينات واضح دلائل والذي فطرنا او جاتم بداقو فقضي فاستوقفا ما انت قاس سچیت قول غواړي انما تقضي بشکات بحکم کې هذه الحیات الدنیا جدید ژوند دنیا انا آمنا بشکا موږ ایمان راوړلې ربنا بخبل رباني ليغفر لنا يا غفور موږ لرا خطايانا زموږ ګناهونه وما أكرهتنا او سچی تام مجبور کړیو علیه من السحر باغید سحر کولنا والله خیر وابقى الله ډیر ښه او باقی پاتې کېدونکی دی انه بشک شان دی من یات ربه څوک چې راشي خپل رب ته مجرما فحال د کې چې ګناهګار وي فإن له جهنم بشکات دفار جهنم دے لا يموت فيها نبمری پدی جهنم کے ولا يحيا او نبجم دے پاتی کیگی ومن یاته او سوک چراشی اللہ تا مومنا محالت ایمان کی قد عمل الصالحات او عمل نیکڑی وی نیکا اولائک لهم فستا خلق چیدی دوی دفارا الدرجات العلى درجات جددي جنات عدن باغنا ذهب شوسيدو تجري بهيجبا من تحتها لاندين ولداغينا الانهار يهونا خالدين فيها عن الشبذ كانيجي وذلك جزاء او دا بدلدا من تزكى اغا کی پاک شوی وی بسم الله الرحمن الرحیم فرعون ظالم کلا د ساحرانو د حالت وریدو اغی د موسی علی السلام او د هارون علی السلام پر باندې ایمان راوړو یعنی مؤمنان شو فرعون ډایرکټ دا داوو کا اذا تاسو استاد دی او تاسو د دنیا مخکې دا درس د سحر هغه حاصل کړی دی مولانا ادریس کاندهلوی سے معارف کې لیکلي دي دا خبره د فرعون په څو طریقو سره غلطه و ځکه چې کچری دا موسی علیه السلام دې ساحرانو استاد وي د استاد د مخکې سوکار نه کوي
دی به د استاد د مخکې د امساګانې او دا پړي هغه نه غورځوي. او بل دا چې د استاد او د شاګرد په خپل میس کې رابطه پاتې شوي دی خو مخکې د یو بل پېژندم نه موسی علیه السلام د بار نه راغلی او دا ساحرین د ده سره هغه چې کوم دی نو اوسېده. بله استاد او شاګرد دی د یو بل نه هغه چې کوم دی نو درس حاصلوي. استاد درس کوي او شاګرد یې هغه زده کوي.